السلام علیکم. تاسو ګورئ زموږ یوټیوب چینل تلاش حق. نن به موږ په دې ویډیو کې د نبی علیه السلام د مکی زندگی باره کې خبره کوو. به حیثیت مسلمان په موږ باندې دا لازم دي چې موږ ته د نبی علیه السلام د ژوند باره کې معلومات حاصل وي. که یو کس عام وي او که خاص وي، که عالم وي که عامي وي، چې هغه ته د نبی علیه السلام د ژوند باره کې معلومات حاصل وي. نن به موږ په دې ویډیو کې د نبی علیه السلام د مکی زندگی باره کې خبره کوو. دا ویډیو موږ تیاره کړې پښتو کې ده، چونکې زیات کتونکي زموږ پښتو سره تعلق ساتي او موږ به دا کوشش کوو که څوک پښتو نه پوهېږي د هغه دپاره به موږ کوشش کوو چې اردو کې هم یو ویډیو تیار وکړو. دې نه مخکې چې موږ د نبی علیه السلام مکی زندگی باره کې خبره وکړو، زه به د خپل کتونکو نه یو څو سوالونه وکړم چې د هغې جواب به موږ د ویډیو په آخره کې هم ورکوو. زما پیلنی سوال دا دی چې نبی علیه السلام په جنګ دوران کې چې کم تلوار استعمالو هغې ته به یې څه نوم اخیستو؟ دویم چې په کوم موخې باندې به سفر کوو هغې څه نامه وه؟ دریم چې نبی علیه السلام چې به کومه جنډه وه هغه سره د هغې رنګ سو، لکه فتح موقع دوران کې یا داسې نور چې کوم جنګونه په هغې کې به یو خاص قسمه جنډه وه د هغې رنګ سو. او څلورم چې نبی علیه السلام په ټول عمر کې څونه عمرې کړې وي. او بل سوال پنځم سوال او اخري سوال به دا وي چې نبی علیه السلام قبر مبارک کم صحابي تیار کړی و. د دې پنځو سوالو جواب په اخره کې د ویډیو کې موږ هم ورکوو. اوس به موږ د نبی علیه السلام مکی زندگی باره کې خبره کوو. هغې کې د ټولو نه پیله پیدایش دی. د نبی علیه السلام پیدایش په 571 AD کې شوی و. د نبی علیه السلام د پیدایش نه 6 میاشتې وړاندې د هغوی والد محترم عبدالله صاحب وفات شوی و. چې کله د نبی علیه السلام عمر 6 کالو ته ورسېدو، د هغوی والده ماجده بیبي آمنه هم وفات شوه. او کله چې عمر 8 کالو ته ورسېدو نو د هغوی نیکه عبدالمطلب صاحب هم وفات شو. د هغې نه پس د نبی علیه السلام د پرورش ذمهواري ابوطالب صاحب ته حواله شوه، کوم چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه پلار. نبی علیه السلام چې کله عمر مبارک 12 کالو ته ورسېدو، نبی علیه السلام خپل تره سره شام طرف ته یو تجارتي سفر هم کړی. په ټوله مکه کې نبی علیه السلام په صادق او امین سره مشهور و، او هر یو کس په نبی علیه السلام ته صادق او امین ویل چې دا ډیر زیات رښتینی دی او دا ډیر زیات ایماندار دی. هر یو کس د خولې نه دا الفاظ د نبی علیه السلام باره کې وته. د مکې چې کومه مالداره خاتون و جناب حضرت خدیجه رضی الله عنها ته هم د نبی علیه السلام د دیانتدارۍ او د ایماندارۍ پته ولګېده، نو هغوی یو خفیه پیغام نبی علیه السلام ته ورسو او په هغې کې نبی علیه السلام ته د واده کولو دعوت ورکړو چې نبی علیه السلام هغه دعوت قبول کو. او پیلنی واده نبی علیه السلام په 25 کالو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره وکړو، کم ټیم چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها عمر 40 سال و. د هغې نه پس ازواجي زندگی سټارټ شوه. نبی علیه السلام د ذهانت او خیارتیا واقعات هم ډیر زیات مشهور دي. په هغې کې یو واقعه وه چې د نبوت نه پیله مخې ته راغلې وه، چې هغه د مختلف قسمه قبیلو په منځ کې یو جګړه وه په حجر اسود پکې غوښتو باندې، چې یوې قبیلې به ویل چې دا حجر اسود به موږ دغلته ږدو او بلې قبیلې به ویل چې دا به موږ دغلته ږدو. نو په دا کې یو هوښیار سړی و، هغه یو خبره وکړه چې دا فیصله به هغه کس کوي څوک چې بیت الله ته د ټولو نه پیله را داخل شو. په هغې کې نبی علیه السلام بیت الله ته د ټولو مخکې را داخل شو. د هغې نه پس نبی علیه السلام په داسې طریقې سره فیصله وکړه چې د چا په منځ کې جنګ هم رانلی او د چا په منځ کې اختلاف هم پیدا نه شو. نبی علیه السلام د ټولو قبیلو نه یو کس راغونډ کو او هغې ته ویلي چې د حجر اسود په یو څادر کې واچو او څادر به د هر یو قبیلې یو کس ونیسي او هغه به هغه ځای ته ورسوي. چې بیا څنګه هغه ځای رانږدې شو، نو بیا په دې ځای کې دا سوال و چې اوس به دا حجر اسود دلته نه څوک اوچتوي، د کومې قبیلې کس به اوچتوي هلته به ږدي
چنانچه هلته نبي علیه السلام په خپله هغه حجر اسود اوچت کو او خپل ځای باندې کېوستو. نو د دې وجې د دې قبیلو په منځ کې چې کوم جنګ پیدا کېدی شو هغه نبي علیه السلام په خپل ذهانت سره او په خپلې هوښیارتیا سره او په خپل پوخ عقل سره او دانش سره هغه جنگ ختم کو. د نبی علیه السلام چې کله عمر مبارک 40 کالو ته ورسېدو نبی علیه السلام باندې پیلنی وحی نازل شو او دې دور ته ویل کېږي د نبوت دور. په غار حرا کې په نبی علیه السلام باندې پیلنی وحی کې 15 آیاتونه راغلل. نبی علیه السلام چې کله کور ته لاړو نو دا واقع خپلې بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وویله او هغه پیلنی خاتون وا چې په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړو. پیلنی وحی نه پس تقریبا 6 میاشتو پورې وحی نه راغلی. د پیلنی او د دویم وحی په منځ کې چې کومه عرصه وه هغه د 6 میاشتو وه. نبی علیه السلام ته چې کله نبوت ملاو شو 3 کاله نبی علیه السلام خپل دعوت تبلیغ په پټه طریقې سره وچلو. د مکې چې کوم کفار وو هغوی په مسلمانانو باندې ډیر زیات ظلمونه کړي وو. په هغې کې د ټولو سحر پیرس چې کوم دی هغه ابوجهل دی چې په مسلمانانو باندې ډیر زیات ظلمونه کړي وو او مسلمانانو ته ډیر زیات تکلیفونه رسولي وو. د اسلام پیلنۍ خاتون حضرت سمیه رضی الله عنها هم ابوجهل شهیده کړې وه. د نه پس نبی علیه السلام 3 کاله خفیه دعوت تبلیغ چلولی و چې کله هغه ته نبوت میلاو شو په 4م کال باندې نبی علیه السلام کل عام دعوت تبلیغ سٹارټ کو. په مکه کې چې کله په مسلمانانو باندې دا ظلمونه ډیر زیات شو نو نبی علیه السلام خپل صحابه کرامو ته دا حکم ورکو چې تاسو د حبشې طرف ته هجرت وکئ. یعنی صحابو ته اجازت ورکو چې تاسو خپل سفر حبشې طرف ته کولی شئ ځکه چې دلته په تاسو باندې ډیر زیات ظلمونه کیږي. نو په هغې په نتیجه کې صحابه کرامو چې د هغوی تعداد تقریبا 15 و چې په هغې کې 11 نارینه او 4 زنانه وې 15 د هغوی پوره تعداد و حبشې طرف ته پیلنی سفر وکړو او دا سفر د نبوت په 5م کال باندې مخې ته راغلی و. د نبوت په 6م کال باندې یو دویم هجرت هم حبشې طرف ته صحابه کرامو کړی دی. په هغې کې 83 نارینه او 18 زنانو ټوټل تعداد 120 کو. د نبوت په 5م کال باندې هم یو سفر صحابه کرامو کړی دی او د نبوت په 6م کال باندې هم صحابه کرامو د حبشې طرف ته یو هجرت کړی دی. د نبوت د 6م کال نه پس یو واقعه مخې لرله چې هغې ته شعیب ابي طالب ویلی کېږي. په دې کې د مشرکین مکه را یو ځای شو او په مکه کې نورې غټې غټې قبیلې او هغوی دا فیصله وکړه چې د نبي علیه السلام او د هغه د خاندان سره به مکمل طور باندې معاشي او سماجي بایکاټ کیږي. یو سوشل بایکاټ به د هغوی نه کیږي او په هغې کې دوی دا خبرې لیکلې وې چې د نبي علیه السلام خاندان سره به هیڅ قسمه رشتهداري څوک نه جوړوي، نه به هغوی سره هیڅ قسمه څه لین دین ساتي، نه به هغوی سره تجارت کوي، نه به د هغوی څه مالي امداد کوي او نه به د هغوی نه څه مالي امداد طلب کوي. مختصر دا چې د نبی علیه السلام سره خاندان سره او د هغه سره به هیڅ قسمه تعلق دوی قبیلې نه ساتي. دا هغوی په منځ کې خبر شوی وه او تقریبا د 3 کالو نه زیات دا سوشل بایکاټ چلیدلی و چې په هغې کې بیا اخره هغه بایکاټ ختم شو. په دې موږ کوشش کوو چې بیا یو ویډیو هم جوړه کړو. دلته په دې باندې موږ صرف مختصر دا خبره وکړه چې د 3 کال نه زیات دا سوشل بایکاټ چلیدلی او دا د نبي علیه السلام او د هغه خاندان سره د کفار مکه چې کوم د اغزي هغوی ورسره یو بایکاټ کړی او هغې ته ویلی کېږي شعیب ابي طالب واقعه. او په دې موږ انشاءالله بیا یو ویډیو هم جوړو. 10م کال د نبوت ته عام الحزن ویلی کېږي، یعنی د غم کال. او دا دې ته په دې مناسبت سره ویلی کېږي چې د نبوت په 10م کال باندې د نبي علیه السلام تر ابو طالب هم وفات شوی او د نبي علیه السلام پیلنۍ بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها هم وفات شوی وه. نو په دې کال باندې نبي علیه السلام ته یو قسم غم رسیدلی و ځکه چې د ابو طالب صاحب د نبي علیه السلام د وړوکوالي نه پرورش کړی یو هغه په دې کال باندې وفات شوی
او بل نبی علیہ السلام چې کومه پیلنۍ بیبي وه چې نبی علیہ السلام سره یې 25 کاله تیر کړي او نبی علیہ السلام سره هغه سخت وخت کې کلکه ولاړه وه بیبي حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه هم په دې کال وفات شوې وه نو دې کال ته عام الحزن ویلی کېږي یعنې دا عام الحزن مطلب دی د غم کال د نبوت په 10 کال باندې چې 27 رجب باندې د معراج واقعه مخې ته راغلې وه په دې باندې به موږ ځان له یو ویډیو هم جوړه کړو دلته موږ د معراج حوالې سره دا خبره وکړو چې په مسلمانانو باندې د 15 وخته لمونځ د معراج په موقع باندې فرض شوی سر کې د دې تعداد 50 تقریبا 9 ځل الله رب العزت لا نبی علیہ السلام واپس لاړو او نبی علیہ السلام د خپل امت لپاره سوال وکړو نو هغه تعداد د 50 نه 5 ته راورسېد نبی علیہ السلام پهلنی ملاقات په پهلنی اسمان کې حضرت آدم علیہ السلام سره دویم اسمان کې حضرت یحیی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام دریم اسمان کې حضرت یعقوب علیہ السلام سره څلورم اسمان کې حضرت ادریس علیہ السلام پنځم اسمان کې هارون علیہ السلام شپږم اسمان کې موسی علیہ السلام او په اووم اسمان کې حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات کړی د معراج حوالې سره بله ضروري خبره دا ده چې په کوم څیز باندې نبی علیہ السلام سفر کړی هغې ته ویلی کېږي بوراق بل واقع معراج ته د واقع اسرا هم ویلی کېږي دې نه پس نبی علیہ السلام خپل یو سفر طائف طرف ته هم کړی په هغې باندې بیا هم موږ ډیټیل سره خبره کوو 622 ایډي باندې بیا نبی علیہ السلام د مکې نه مدینې طرف ته هجرت وکړو چې په هغې باندې به موږ راتلونکي ویډیوز کې خبره کوو اوس به د ویډیو په اخره کې به موږ خپل سوالونو طرف ته راځو چې کوم په ویډیو سټارټ کې موږ تاسو نه کړي چې کوم تلوار به نبی علیہ السلام د جنگ په موقع کې استعمالو هغې ته ویلی کېږي ذوالفقار چې کوم اونټ باندې به سفر کوو هغې ته ویلی کېږي قصوه د جنډې کلر به اکثر سپین و لکه غزوه بدر په موقع باندې او فتح مکه چې کله کېده د هغه موقع باندې د جنډې رنګ سپین او زیړ و څلورم سوال موږ د عمرې حوالې سره کړی و چې عمرې څو کړي نبی علیہ السلام د 4 عمرې کړي نبی علیہ السلام شپږم اووم اتمه هجري کې پهلني 3 عمرې کړي وي او په 10مه هجري کې اخرنۍ عمره کړې ده او په 10مه هجري کې نبی علیہ السلام حج هم کړی دی او د نبی علیہ السلام قبر مبارک چې کوم صحابي تیار کړی دی د هغه نوم دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه